यासीन वल्कुरान الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سورة یاسینم د مکی دور د آخری وقتونو صورت. دغه دورو چې د اسلام دعوت بچا مننه هغه باندې به ظلم زیاتې شروع شو. او مخالفینو دونه پراپیګنډا کولا خلاف مقصد دا چې په دې پراپیګنډې سره دا عوام د اسلام د دې دعوت نه لري وساتي. نو دی صورت یاسین کې الله رب العزت د اسلام دغه نظریه چې ده نظریه حیات ډیر زوردار انداز کې پیش کړی ده، مسئله بیان کړی ده. اسلامی نظریه حیات دیو جن د دې صورت موضوع و مقصد یو خو مسائل ثلاثه دي، نظریاتی مسائل، توحید، رسالت او مجازات، قیامت. دغه د اساسی درې بنیادونه دي عقیدی. او دا د غمخ کی صورت سرا مناسبت کې راوړ کنه. هلته سو تنبیه به ارسال الرسل د فرشتو په ذریعہ باندې الله خپل تعلیمات لري. هغه تعلیمات سری بنیادی خبره ده درې توحید، رسالت او قیامت. او دا خبره دی صورت کې کوي چې دا انسانی فطرت چې مخکې صورت کې وته اشاره وشو، دا انسانی فطرت درا بیدارولو دا پارا چې دا انسانی فطرت را بیدار کړي شي. الله وی دا غي دا پارا د انبیو په ذریعه کتابونه را لېږم. وګوره د سورت سر کې هم دا وی والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. دا مطلب شو کنو ما خبره شو انسانی فطرت د انبیاء په ذریعہ را لېږلي شوي کتابونو باندې بیدارول. پیغمبر له قرآن ورکړی دی انک لمن المرسلین، ته مرسلینو نه. او تنزیل العزیز الرحیم دغه کتاب دی څه دپاره لتنذر قوما، دا تنذر قوما څه دی بیدارول ویښول انسانی فطرت. مخکې انسانی فطرت بیان کا نو دی صورت کې دا ښیي چې دا انسانی فطرت به راویښیږي بیداریږي پس دا انبیاء په ذریعه را لېږلی شوي کتابونو باندې. لکه دلته پیغمبر ته ووایي والقرآن الحکیم تنزیل العزیز الرحیم انک لمن المرسلین، ته د مرسلینو نه ستا په ذریعه الله کتاب راولېږه سلا لتنذر قوما چې هغه قوم چې هم غافلون غافل دي د خپل فطرت نه، هغه فطرت را بیدار کړی شي. هلکه ته صرف حیوان نه چې خورې څکې به ډکېږه تشېږې به، ته صرف حیوان نه چې بس صرف با جنسی خواهش پوره کې او د هغې نتیجه کې به بچي راوړې، نو حیوان کوي. تسې ته لکه هم ملکی صفت لري بهیمی لري.
او د دې دپاره دی صورت کې چونکه دی صورت تا حدیث کې سویل شوی دی دا قلب القرآن ده قلب القرآن کې قلب او عقل زړه او عقل د دې صورت کې چېړلې ده دا خی چې د آسمانی کتابونو بنیادی مقصد سی انسانی فطرت د غفلت نه بیدارول انسانی فطرت کې یو ملکیت او بل بهیمیت نو د ملکیت کې دا کاری چې دا د انسان کې عقلی صلاحیت قوت عقلیه پیدا کړي ملکی صفت کې دا کار سړی کې قوت عقلیه پیدا کړي او بیا د انسان د تمام عقلی قوتونو منبع سره زړه د قلب زړه چونکه د تمامو عقلی قوتونو منبع و مرکز زړه دی نو که صورت یاسین دې سوې قلب القرآن نو دیو جنا په دین او شریعت کې په دې زړه باندې محنت چې دا قلبی قوت درست شي قلبی قوت نو د قلبی قوت درست کېدو په نتیجه کې با عملی مهارتونه مخې ته راشي عملی مهارت په عقلی قوت باندې مخې ته راځي عقلی قوت برابر شو قلبی قوت ناغی با نتیجه سی عملی مهارتونو بار روزی نو کله چې دا عقلی او قلبی قوتونه او عقل اغا آسمانی هدایات نور الهی نه رهنمایی والی وګوره زړه او عقل مو او د خو سره سه او ځای شو نور الهی نو د دې په نتیجه کې سړی بیا یو اعلی مقصد ته رسي ځکه صرف عقل کار نه کوي سو پورې چې د عقل سره نور الهی او ځای شوی نه دا تاسو نور انوار کې چرته ویلي دی او ځای کې د خطبه کې چرته باس کړی دی خطبه دی اول کې چې علم ستوي نورون یا په نوري باس کړي عقل باندې باس کړي نو مثال بیا ویلې دا عقل سره سو پورې آسمانی نور نی لګي دلی دا عقل وړون دی دا خو دا وਹੀ غرانا متوجی شنو عقل کار شروع کی صرف عقل چې چا اغسته ده نای گمراه شوی دی دیو جنا غالبا عبدالرحمن بابا میوزه وی که په عقل چالار شوله مندله نو چا بزوال نوی بو علی سینا تا بو علی سینا پیجنه سائنسدانو کا نا بو علی سینا اغا صرف عقل ناغی وجه ناغا گمراه شو بعض شینو کی نظریاتی طور گمراهو نور خو سائنسدانو خو نظریاتی طور ګډوډ شو بیا صرف عقل باندې چې کوم خلک روانيږي به گمراه ته راشي نو دې صورت کې سیندی سے وی اصل کې قلب القرآن ده نو د زړه خبره کوي زړه کې صحیح
قوت عقلیه کله دا قوت عقلیه مضبوط او برابر شوه دای په نتیجه کې به عملی مهارتونه بار روزي خو صحیح عملی مهارتونه به ال روزي چې د قوت قلبیه سره نور الهی وزي شي د دې مثال دا ټارج سترګې نه دي دا کار نه کوي سو پورې چې رڼا ني سړی په سترګو ښه بینا دی خو لیکن رڼا نشته سترګه کار کوي سترګه ړنده ده دا سترګه چې لیدل کوي دا یوازې د سترګې کمال نی د سترګې سره سره د رڼا کمای د شپې دا لایټونه مړه تکه توره تیارې شي سترګې به ښه غټې غټې غارې وسه بني نه دقسې زړه دی د دې زړه سترګو له چې کله نور الهی رڼا ملو شي نو دا بیا کار کوي درست کار کوي څنګه چې دنیا کې د دې دنیاوي سترګو د پاره دنیاوي رڼا پکار ده نو د زړه د سترګو د پاره هغه الهی رڼا پکار نو کله چې عقل او وحی او زی شي نو کار درست شي او چې کله عقل محض عقلی وحی رڼا وسرنی دا گمراه کی نو مکه د نظام خبره ته خبر رااله چې د الله د شریعت د پیغمبر د شریعت او د اسلام د دې نظام او دا غزان نه جوړ شو منځ کې فرق دا دی چې هلته صرف عقل استعمال شوی دی او دلته عقل سره سره ذهن دغه دی وحی یو ځای شوی دی رڼا ورکړی شوی د عقل نو دغه عقلي قوتونه اله صحیح درست وي چې کله ورسره نور الهي یو ځای شي نو بیا د دې په نتیجه کې صحیح عملی مهارتونه درست بار روزي او که کله دې زړه سره د وحی سره نور الهی نو بیا با کم عملی مهارتونه بار روزي به درست نه به د فساد نو بنیادی خبره ورکې دا او هغه درې مسلې خو جوړ بیانای دا ولی درې مسلې ځکه بیانای چې خبره د عقل دا د قوت عقلیه دا او دارنګ عملی مهارتونو دا نو د اسلام دا شینم په دې درو نظریو باندې بنا دي دا درې نظریې به دا وحی وسره یو ځای شو کنه عقل بکار کوي خو د دې درو په تناظر کې توحید رسالت قیامت د نور الهی شو الته مغرب عقل کار کوي خو د مغرب وسره دا وحی توحید رسالت قیامت نه دی یو ځای شي دا نه دی تاسو خیال دې د سیندی سے په دې خبرو کې ټول د دې دواړو نظامونو د فلسفو باس شروع دی گهرا خبري چې بنیادی فلسفه صدا دقه ده الته دا درې نظریه وحی کار فرما دی او دلته دی ولته نه نو دا درو نظریاتو بیان او سره د قوت عقلیه او د عملی مهارتونو تذکرہ دا په دې صورت کې کوي او بیا په مثال د دغه صاحب یاسین وای صاحب یاسین داسې سړیو چې هغه عقل ورکیو قوت عقلیه وا خو لیکن دا هغه عقل سره نور الهی او زیش د انبیاء هغه دعوت قبول کو توحید رسالت قیامت راغې نو دا هغه عملی مهارتونه څه شو دا نه چې هغه عمل کوم روت سو میدان کې ودرېدل د حق تایید کول حق بیانول هغه قوت عقلیه سره د انبیاء دعوت وحی او زی شوی وا نو ګوره خارج کې کم مهارت او عمل روت د حق خبره په حق درېدل د حق پرستو تایید صاحب یاسین دی لپاره د قوت عقلیه سره سې او ځای شوی دی وحی الهی نور خبل طرف ته قوم دی نو قوم کې قوت عقلیه دی خو لیکن دا چې قوم د نور الهی نه محروم دی نو مقابله موکړه او به نتیجه څه شوه وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون نتیجه تبیش ناکامیش دا صاحب یاسین واقعا د دې لپاره دی صورت کې راوړل شوی بیا په دې رکوګانو کې بس دقه مسائل ثلاثه وي دی اوله رکوع کې اجمالاً مسائل ثلاثه بیانای
توحید رسالت او قیامت. رسالت انک لمن المرسلین دا رسالت علی صراط مستقیم دا توحید او د قیامت بیانم پکې دی کنه. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. دارنګ د دغه سزا او د آخرت بیان. دویمه رکوع کې بیا د رسالت تفصیل دی. وګوره د انبیو بیان دی. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. مرسلون راغلی، وحی راغلی، نور الهی راغلی، او دغه نور الهی داغه صاحب یاسین قوت عقلیه سره یو ځای شوی دی. نو نتیجه سور کړی دا عملی مهارتونه درست روتل، د حق حمایت، د حق بیان هغه بیان کړی دی. په درېمه رکوع کې مسئله توحید تفصیل دی، تفصیلی مسئله د توحید. وآیت لهم الارض المیتة احییناها، دا دلائل دی د توحید په دې رکوع کې. او څلورمه رکوع کې ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، مسئله د مجازات تفصیلی د قیامت باز. او پنځمه رکوع کې بیا دغه مسائل ثلاثه داغه اعاده دا بیا درې بیان کړي، توحید، رسالت او مجازات. په دې طریقه دا صورت ختم کی.